نوم یې د وجد دی خو ټول پیسو د چل دی دغه داسې پیغمبریان د الله کور کې خو بل دی دغه داسې پیغمبریان د الله کور کې خو بل دی وایي چې موږ ذکر درب کړو وایي چې موږ ذکر درب کړو دا ذکر نه دی د ډانسونو یو محفل دی دغه داسې پیغمبریان د الله کور کې ایغو بل دی دغه داسې پیغمبریان د الله کور کې ایغو بل دی. علامہ ابن امیر الحاج المالکی رحمه الله په المدخل کې باقاعده په دې باندې یو باب تړلی دی چې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د دومره په ادب سره او دومره په احترام او په وقار سره ناسو چې مرغه به راغی په دوی باندې به کېنستو هغوی ته به دا پته مرغه ته نه ولګېده چې دا انسانانو که دغه بل صحابه به دا خو بل نه کول مسجدونو. بهرحال اوس په اخره کې درته یو حواله ذکر کوو د امام مالک قاضی ایاز طالبان یو غټ محدث او یو غټ صوفی تیر شوی دی غټ فقیه تیر شوی دی قاضی ایاز مالکی رحمه الله هغه یو کتاب جوړ کړی دی ترتیب المدارک و تقریب المسالک لمعرفت اعلام مذهب مالک دا کتاب نام دی ترتیب المدارک و تقریب المسالک لمعرفت اعلام مذهب مالک. د دې کتاب په دویم جلد کې او په صفحه 350 سلور 50 باندې امام مالک رحمت الله علیه فتوا قاضی ایاز نقل کړي. امام تونسی رحمت الله علیه دا امام مالک مشهور شاگرد دی لوی فقیه دی هغه وای کنا عند مالک وای مونږ د امام مالک رحمت الله علیه سره چې مدینه امام دارالهجره ورته ویل کیږي او غټ محدث غټ فقیه په فقها اربعه کې د لوی مقام دی. امام تونسی وای کنا عند مالک مونږ د امام مالک خواته ناسو واصحابه حوله وی مونږ د امام مالک خواته ناسو او د شاګردان امام مالک هیر چاپیر را ناسو چې په دومره کې یو سړی راغی من اهل نسبین د یو مقام نام دی د هغه نه فقال رجل من اهل نسبین د نسبین اوسېدونکی یو سړی راغی هغه امام مالک نه تپوس کوي څه تپوس نه کوي طالبانو تاسو هم واورئ او بیا د نن زمانې د وجد دعویدار د صوفیا نام نهاد چې دغه دین او شرمو د دوی پر حال باندې هم تاسو غور کوئ. امام مالک ته سړی راغی ځنې تپوس کوي څه تپوس کوي وای عندنا قوم امام مالک نه تپوس کوي زموږ خواله ځنه خلق دي یقال لهم الصوفیه چې هغوی ته صوفیه کرام ویله کیږي یأکلون کثیرا خوراک زیات کوي په خوراک په وخت باندې روټۍ په وخت باندې حلوې په وخت باندې دوی ته صوفیت نه ور یادېږي هلته هیټې خاډکه کړئ ثم یأخذون فی القصائد سړی ځنې تپوس کوي د امام مالک نه زموږ خواته ځنه خلک دي هغه روټۍ دومره خوري چې زغملی نه شي دومره ګیډې وتلی او بیا چې روټۍ وخوري بیا ګانې بجانې د پیر په یاد کې لکه داسې افیان چې لګیا شي د پیر سیف الرحمن په باره کې قصیدې جوړې کړې دي ته وایي چې جی بیا قصیدې لګیا کی ثم یقومون او بیا مړی هضمه کولو دپاره هغه ودرېږي فیرقصون او بیا رقص کوي وجد کوي ټوپونه وهي. دا یو سړی امام مالک رحمت الله علیه
چې د مدینه امامو داغه نه تپوس کوي واوره امام مالک څه ورته وایي فقال مالک امام مالک ځنې تپوس کوي داغه سړي نه اصبیانهم آیا دغه خلک چې د چا حال تا ذکر کو چې دوی روټۍ ډېره خوړلې بیا ګانې بجانې لګیا کی بیا په مسجدونو کې یو غبل جوړ کړي اصبیانهم آیا دا ماشومان دي یعنی امام مالک دا ورته وایي چې دا خو د ماشومانو کار دی قال لا هغه سړی ورته وایي چې نه جی دا ماشومان نه دي بیا امام مالک ځنې تپوس کوي امجانینهم آیا دا بیوقوفان دی کمقل دی مجنونان دی پاگلان دی قال لا اگا سڑے ورتوئی چی ناجی نہ مشمان دی او نہ پاگلان دی بلکہ ہم قوم مشائخ دا خو جی غٹ غٹ مشائخ غٹ گیرہ بے پریگی غٹت دستار بے وحلی او جماعت کی بے ٹوپونا لگے کڑی او زان تا وی چے مشائخ هم قوم مشائخو زی غزان تا مشائخ وی نمشمان دی او نپاگلان دی روٹے دیر اخری بیا غاز مکوی نشی بیا ٹوپونا وحی گوری دے امام مالک چے ورطا وی چا سیبیانون هم ام مجانینا هم چی دا مشمان دی کا پاگلان دا قضیہ مانعت الخلود یعنی مطلب دا چی یا خودوی مشمان دی او یا پاگلان دی دا خونشی کی دی چی نا پاگل دی او نا مشوم دی او دا کار کئی صحیح سمجھ والا سڑے آغا چا اللہ فهم ورکڑی عقل سلیم ورکڑی یقینی دی نیکوی متقیوی آغا دا کار نشی کولی اگا سڑے بیا ورتوئی امام مالک جواب کی ورتوئی فقال مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ چی د مدینه امام دے اغا پا جواب کی ورتوئی ما سمعت ان احدا من اہل الاسلام یفعل هذا دا دے امام مالک فتوہ دا طالبانو مونگ دے زان ننوائیو قاضی عیاض نکل کڑے دا پا ترتیب المدارک و تقریب المسالک کے امام مالک ورتوئی اغا سڑیتا ما سمعت ان احدا من اہل الاسلام یفعل هذا پا اہل اسلام کی چی پا نام دے مسلمان وی پا مسلمانوں کی مونگا چرتم دا ندیا اور دلی چاگا دا کارونا کئی دا کار غو بیا مشومان کئی او یا با پاگلان کئی روغ سڑے سمجھدار سڑے دا کار نشی کولے آغا ورتوئی چی ناجی دا خوزان تا مشایخ وی امام مالک ورتوئی چی مشایخ دیر لر خبر دا دی خلکو تا مشایخ ویل دا دا شیخ لفظ توہین دی صرف مسلمانانو کی دس مونگا چانا ندیا اوری دلی چاگوی دا کار کردی چی روٹی دیر خوڑلی حلوائی دیر خوڑلی دا مسلمانانو سلویخت میں او دری میں او دروشت میں خوڑلی دا مسلمانانو حرام ملون خوڑلی بیاغی دی حازمی دی پارا دوی پا مساجدو کی رقصون لگیا کی او ندی اللہ نہ یاریگی نہ دا پیغمبر نہ یاریگی او مسلمانانو کی غبل جوڑائی مسلمانان دا اسلام دشمنانو تا شرمائی مسلمانان دا یہود او دا نصراو پا نظر کی لاندے راوالی دس خو امام مالک ورتوائی مونگا چانا فی دلی دلی اگر سڑے جواب کی بیا ورتوائی فقال له الرجل اغا سڑے پا جواب کے ورتوئی بل یاکلونا ثم یقومونا نجی دخو دیر گٹ گٹ مشایخ کی روٹے بے دیر خوڑلی بیا ودریگی ویرقصون دوائبا او دیر پا مشقت سرا اگر روٹے حزم کی گینا نو دیر پا مشقت سرا بیا دوی دارا کس کئی او سکی ویلتم بعضهم رأسه و بعضهم وجهه او بازی خوب کی دس ہمی چی بیا وجه دیر پتاریشی نو بازی سرونا پریکی او بازی مہونا واہی او وی چی دا رکس تے
فضحك مالک امام مالک ورته په خندا شو ثم قام فدخل منزله او بیا امام مالک مجلس نه چک شو او خپل کور ته لاړ امام مالک چې کوم شاګردان دي امام تونسی وای فقال اصحاب مالک للرجل امام مالک شاګردان راولګیدل چې هغه د وخت لوی لوی فقها محدثین مفسرین امام مالک شاګردانو هغه سړی ته وای چې دا امام مالک نه د تپوس کړو فقال اصحاب مالک للرجل امام مالک شاگردان هغه سړی ته وای لقد كنت يا هذا مشؤوما على صاحبنا اے پلانیا اے د نسبنا سیدونکیا تو خو ډیر منحوس انسان ډیر بیکاره انسان لقد جالسناه نيفا و30 سنه مونږ پر دیشو کارونه زیات کالونه کیږي چې مونږ د امام مالک سره وخت تیرو او د امام مالک شاګردی می اختیار کړی دا خو ما رأیناه ضحك الا في هذا اليوم په د دیشو امام مالک رحمت الله علیه الله ډیر اوچته تقوا ورکړي هغه په مدینه منوره کې پچک आवाज سره به خبرې هم نه کولې چې داسې نه چې مدینه جنان ته تکلیف ورسیږي او چې کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بینو نو بیا به داسې ویل چې د دې قبر والا دا ویلي او بیا به اشاره کول او کله به چې حدیثونو درس کوو نو هغې دپاره به یې باقاعده غسل وکړو او نوې جامې به یې واچولې او خوشبویي به یې ولګوله چې داسې نه چې د پیغمبر د حدیثونو بې ادبي چېرته وشي دومره تقوی او د طهارت و نعمت او چې کله به دله متیازې ورغلې قضای حاجت نو مدینې کې به یې نه کولې چې داسې نه چې په داسې ځای کې زه قضای حاجت وکړم چې په هغې ځای کې د خواږه پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدمونه مبارکونه لګېدل بیا به لاړه د مدینې نه بار او قضای حاجت به یې پوره کړ او بیا به مدینې ته راغی د زموږ زمانې دا صیفیان د ډمان چې ځان ته وایي چې مبارکان پلانی پیر سیف الرحمن مبارک او ایاز باچا مبارک ډمان دي ډمان اجړاګان دي مبارکان نه دي دا نجسان دي نجسان ناپاک خلک دي مولا علی قاری صاحب وایي چې د دې په مساجدو کې لمونځ جایز نه دی نو امام مالک رحمت الله علیه د تقوی شدت او د کثرت دی وجنه خندا به زیاته نه کوله نو هغه شاګردان د امام مالک هغه کس ته وای جالسناه نيفا و30 سنه مونږ د امام مالک نه په 10 کالونه زیات مونږ د سره وخت تیر کو خو ما رأیناه ضحك الا في هذا اليوم خو مونږ په د 10 کارونو کې دای چرته په خندا نه دی کتلې سوی د نن د ورځې نه دا امام مالک فتوا ده چې دا غړې دا وجد او دا جماعت کې ټوپونه دا یا خو به مشومان کوي او یا به هغه کس کوي چې د هغه دماغ نه هغه پاگل وي هغه مشایخ چیرې هم داسې نشي کېدی تاسو چېرته سوچ وکړئ چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به په مسجد نبوي کې دا ټوپونه چېرته وهلي آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو به دا چېرته کړي نو د نن زمانه دغه په امام مالک نه او په د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو نه ما کان هذا صنيع اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر فتوا ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه طریقه نه ام دغه فتوا چې تاسو واوریدله د ترتیب المدارک په حواله سره ام بالکل تاسو سوچ وکئ د زمونږ د زمانه د سیفیان الله د امت د فتنې نه حفاظت فرمایي دا بالکل د کشان روټه به ډیره خړلې حلوا به اعظم کیږي نه بس مسجدونو کې به یو غبل جوړ کړي او دې ته دوی نام د دین ور کوي امام علامه شمی وای لا اصل له فی الدین امام مالک وای ما سمعت ان احدا من اهل الاسلام يفعل هذا ومسلمان مسلمانانو کې یو مسلمان چې د نام مسلمان وي مشایخ یا صوفیاء کرام هغه خو ډیره لري خبره ده چې سوچا صرف مسلمان وي کاغه ګناهګار مسلمان ولې نه هغه هم دا کار نشي کولای